بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. د دې زه پورې چې دی کنه منګه د صرف کبیر ویلې صرف کبیر صرف کبیر ته نه پیژنم کنه صرف کبیر او صرف صغیر صرف کبیر صحیح چې دا یو فعل د صغینا سو صغیر او وصل 14 صغیر او وصل او تفصیلیات کې هر کړه ولا لکه 14 صغیر دي نو په 14 صغیر په فسو قسمه باندې دي په درې کم دي غائب غائب حاضر او بل څه متکلم بیا په غائب کې سوځي دي شپږو په حاضر کې شپږو په متکلم کې په هر دریو کې اولنۍ صيغه د واحد ویما تسنیه او دریمه جمع دا سوتره معنی د یادول لپاره ډېر کار درکې چې کله معنی مونږ یادو کنه لکه دا ټول دغه یو شان یو مصدر دی بیا به صرف د فعل معنی بدلیږي لکه په امر کې به د کولو خبره او په نهي کې به نه کولو خبره نو ټول دغه یو دغه لکه ګوره اضرب تاسو غي ذکرې دا چې اضرب څه څنګه دا امر بحث ته صيغه واحد مذکر حاضر نو واحد مذکر حاضر صحیح معنی ته یو سړی او بیا اضرب پای کې د وهلو خبره او ضربه مصدر جو وهل دي جو اضرب واحد یو سړی لا تضرب ما واحد یو سړی ضربتا وهل کړي تا یو سړی تضربو وهل کوي ته یو سړی لن تضربا هرګز بتا وهل ونګي یو سړی پوښوي لم تضرب تا یو سړی وهل لتضربن تا یو سړی خامخا ضرور به ضرور تب وهل کې او لتضربن خامخا تب وهل کې لتضربن خامخا ضرور به ضرور ته یو سړی با وهل کېږي وعليكي وعلى شوي وعليكي بل خير سره پوه شو په باندې نو پدې کې دغه چې تاسو ذکر لګنه دغه ترتیبو چې غائب چې خبر کول په وخت موجود نه وي حاضر زموږ مخې ته وي متکلم خبرې کوونکی ته وي مذکر د نارینه د پاره مؤنث زنانه د پاره واحد دیو د پاره تسنیه د دوه د پاره جمع د دریو د پاره چې دا طریقې ذکر لا تا دا وهره ترجمه دې دا باسانه ان شاء الله دریم ټیم کې بیا اجرا کوو دغه کې کنه نو تاسو به بیا وینئ چې را بخپله به معنی کوئ بخپله باندې پوه شئ ښه اوس دا صرف کبیر چې موږ زده کو کنه نو د دې نه اوس موږ صرف صغیر جوړو نو په صرف صغیر کې د هر گردان د هر صرف کبیر اولنې صيغه ښه یو خو به تاسو چې کنه گیت تیار کړی گیتو چې الګ ضربه ضرب ضربن فو ضاربن ضرب ضرب ضربن بداګم اوس الګ ضربه په کې چې شعر ضاربون چې شعر خدغه موږ نه زوتو موږ به د شو کنه چې یو طریقه ده هغه طریقه ته ذکر لګنه بس ته به بیا صيغه لګاو ځانله کته په کې ضربه لګي کته په کې فتح لګي او کته په کې نصره لګي او کته په کې اکرم لګي او کته په کې استخراج لګي ځان و په کې ورځي اوس ګوره نوال به منګه په اولنی صاحب باندې چې منګه صيغه وایو اته صيغه به منګه په اولنی صاحب باندې وایو اولنی ټول نمخ کې دا ماضی مثبت معلوم سره ماضی مثبت معلوم ویم بس دا مضارع مثبت معلوم ویم څه دې دغه مارکر کې بس یو واچي دا نه خوای کړه مضارع مثبت معلوم بیا مصدر بیا اسم فاعل دا سلور څه چې تا ویل کنه بیا ودی مجهول وې دا ماضی مثبت معلوم دی دلته کې پته سوې کې ماضی مثبت مجهول بیا مضارع مثبت معلوم دی دلته به موږ سوې کو مضارع مثبت مجهول بیا با مصدر په خپل ځای باندې راکوزو او دلته کې اسم فاعل دی دلته کې به صحیح اسم مفعول پوه شو به باندې دې پور پوه شو دا اته څنګه مونږ ولیکلې ماضی مثبت معلوم مضارع مثبت معلوم مصدر اسم فاعل بیا ماضی مثبت مجهول مضارع مثبت مجهول مصدر اسم مفعول او بیا دا کم لپاسه چې لیکل کنه د قلان دی لاین کرا دے ماضی مثبت معلوم دی دې لګولې کا ماضی منفی معلوم دلته بولی کې ماضی منفی مجهول یو مجهول لکه یو معلوم لکه اول به معلوم لکو بیا با مجهول لکو به جهاد معلوم جهاد مجهول جهاد معلوم جهاد مجهول جهاد مجهول پوه شئ بیا مضارع منفی معلوم او مضارع منفی مجهول صحیح شولا به مستقبل منفی بلن مجهول معلوم او دلته کې مجهول
دغه خبره له مجهول وي صحیح شولا به مستقبل معلوم موقت بلامه تاکید ونون تاکید ثقيله او بیا وسول کو مجهول یعنی دغه څنګه ده خو دغه به مجهوله ده صحیح شولا بیا با بدی به منګول کو مستقبل معلوم مؤکد بلامه تاکید ونون تاکید خفیفه ونون تاکید خفیفه یو بیره خفیفه مجهول معلوم او بل بیره لسو مجهول صحیح شولا ها ګوره لاول لاین کې موږ څه څه ولیکلې اته ولیکلې په دویم لاین کې موږ ماته ولیکلې شپاړس شولې او دلته بیا موږ څلور ولیکلې نو څه څه شولې 20 څه شوې 20 څه با کومنګ وس کیږي جو په یو صاحب باندې وایو کنه په دوه ساګانو باندې وایو اولنې صاحب موږ په اته څه کو باندې اخلو او دویم په 20 څه باندې اخلو پوه شو به باندې بیا د دینه اخوا امر شروع شي څه شروع شي الامر پوه شو امر څه بیا امر بری کې امر حاضر معلوم امر حاضر مجهول مجهول امر غائب معلوم او امر غائب مجهول صحیح شولا ها سلور څنګه را شو کنه بیا په پری کې دا ټول بسقیله کې دغه سلور وړه څنګه بسکه ثقيله او بیا په سلور وړه څنګه خفيفه بیا با نه دلر شي ان نهيو نه نه شي صحیح شولا نو بیا باندې کې هم د قشان دی نه حاضر معلوم نه حاضر مجهول او نه غائب معلوم او نه غائب مجهول نو بي سیګل اول شي وی کنه ها اوس وسره ما سو ملګری کړل 2400 سو مې وسره ملګری کړل 24 الګه سلور دادی کنه ها سلور دادی جو سلور بیا سلور دولس شولې او بیا سلور دولس شولې 24 وی کنه او مخکې سو وی 20 44 ته کې دي نو دا په دې کې دوه مصدرونه دي او نور 42 دا فعلونه شول 42 شول وز دا 42 سر په کبیر تاسو ویلي دي په دې کې تاسو ګورئ کم یو ټکی پکې تاسو نه وختاري ټول ویلي دي کنه د دې نه بعد بیا د اسم ظرف مکمل گردان اسم ظرف مکمل گردان بیا د اسم علی مکمل گردان بیا دا اسم تفضیل مذکر او اسم تفضیل مؤنث مکمل گردان سو او بیا به ضرورت فعل تعجب ہے فعل تعجب وسیږي ما افعله او افعل به پوه ما او کله فعل او فعلتهم استعماليږي پوه شو به دې معنی ها نو 44 سیګي زموږ سره دې د پورا غلي کنه د اسم علی سوسه د اسم ظرف سوسه کیږي سلور جو 48 وي ها 13 سیګي د اسم علی دي د سو شولې سو 61 او د اسم تفضیل اضرب او ضربان ضربونه ازار بوزيرون 15 او شپږو نو لسېږي داري تقریبا او دوه بګي دوه سلور دغه مکمل کردان دي وس ګوره مصدر د ګوره مصدر یو په خپل باندې ګوره دسه بنوي چې ضربه تر بو ضربن فو وزارون ډایرکټ نو ګوره ضربه یضربو په خپل وای یضربو ضربن ضاربون ضربا یضربو ضربا مضروبا الګه دا فهو فزا کده بګی چې شری د سره لپاره سب دا به ګولې راځي په دې گردان کې دوه خبرې یو خو د وزن برابرول لپاره دي بل فهم دا خبرې کې دای کنه چې لکه دل کې لاول ذکر کیږي ضربا یضرب ضربا فهو ضارب نو دا اسم فاعل د مصدر ته نږدې وي ځکه چې اسم فاعل کې دا معلوم نه جوړیږي او بل په فعل کې همیشه لپاره دا موجود وي نو دا یې مصدر خواته لیکل او فذا کا دا د لری لپاره راځي او د روسو اسم مفعول ذکر کیږي ځکه چې اسم مفعول دا د فاعل نه د فعل نه لري د فعل لپاره فاعل ضروری نه دا فاعل ضروری کو مفعول ولا ضروری نه لري لپاره ځکه اسم اشاره د لری لپاره راوړل او فهو دا نږدې لپاره راځي پوه شئ او نو د دې چې رایم د لپاره وزن برابرول لپاره پکې دا راغله نو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب ضرب یضرب ضربا مضروب بیا ما ماضی منفی معلوم وایا ما ضرب ما ضرب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لا يضرب لا يضربن لا يضربن
لا يضربن لا يضربن. ها بیا الامر منه الامر منه د امر څخه شو موږ الامر منه معنا د دقه مصدرنا امر څخه دادي منه مطلب داغینا يعني دغه مصدرنا امر دار اضرب لتضرب ليضرب ليضرب سکه اضربن لتضربن ليضربن خفيفة اضربا لتضربا ليضربا ليضربا نهي لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب لا تضربن لا تضربن لا يضربن لا يضربن لا تضربن لا تضربن لا يضربن لا يضربن أضرب منه مضرب مضربان مضارب مزيرب مضرب مضربان مضارب مزيرب مضربة مضربتان مضارب مزيربة مضراب مضربان مضارب مزيرب بیا اسم تفضیل مکمل اضرب و اضربان اضربون اضارب ضرب او ضرب ضربیان ضربیات ضرب ضرب وسه وس دسی کس کنه چې هغه چې مال گردان د سر ناړو راځي نو او سر په کبیر ذکرې سر په صغیر نه دي ذکرې نو سر په صغیر د یادولو په کائنات کې د یو طریقه لري نه له په بل طریقې سره نه مېږي کچرته ثلاثي مجرد د دې دغه پورې برادمه د اسم ظرف پورې د لاندې صيغه په کې نه دغه موږ ویلو د اسم اعلی د غیر ثلاثي مجرد نه ناراضي اسم تفضیل ته ناراضي فعل تعجب ته ناراضي چې ناراضي موږ به تقلب شو کنه پوه شو به معنی ها نو یو ملګری پاسي لکه لاول ضربه کو جو موږ ویل کنه دا ثلاثي مجرد شپږ بابونه دي یو ضربه او شو دویم نصر له یو کس پاسي خو لکه دې کډ به نه پاسي دې ته ګوره وایا یو څنګه وایا دې ته پچغه ناصرون لينصر والنهي لتنصرن وانت هو يا كان خفيفه بهر دل ټیشو پیپر پروت کله خالي دي لا نوران منیس خیرون ور په دې کې به ګوره فکر کوی په تصغیر کې به تنوین منغوایو منیس خیرون او با د جمع د جمع کې بنوایو مناصرو منیس خیرون والآلة منه منصرون اوس دا غزر وای کنه دې نو کړو باسا په دې کې به سره نشته غلاول دا صيغه معلومول دي بیا مکمل کړداو نه دي انصر انصران انصرون عناصر انيسرون نصرا نصران فتح له پاسه فتح له الکه ترتیب ته تیار شو ترتیبو چې ترتیب ته تیار شو مزه به کوي بیا لکه ګوره دا نه لري لکه دا تاسو مونږ په صحیح وایو کنه اوس د دې سبب مونږ لګنن صحیح مونږ ختمو بالکل بیا سبب محمود وایو بل بیا مثال نو چې دا طریقه درتله نو کته تاسو هر څه مصدر وای خدا به کته خپل اصل باندې براو باسي چې خپل اصل دې زده کو کنه بس بیا به لکه ته معاملې اسانه بیا به قانون هم لګول شي قاعده هم لګول شي اصل به ته معلومي او بیا به څنګه شو او څنګه کیږي دا ټول ورته معلومي او طریقې پیدا کوي زر 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 ما فتح ما فتح لم يفتح لم يفتح لا يفتح لا يفتح لا يفتحن لا يفتحن جی جی زر لك زر لك زر وایا لا يفتحن لا يفتحن افتح لتفتح ليفتح ليفتح د څه کس لکه په کلاس کې په کله ګرځاونو کې کمزور یو او چې بس ما په لکه ځین کار نه کوم اوس په ویلې بشم وای ته څه کنه ته وای مفتاحان مفاتيحة افعل تبذيل المذكر منه زر زر وایا زر زر وایا فعل تاج منه ما افتحه تباسه جميله نصرين سرونه وایا
برا ګوره کتاله درځي جو خا کنه درځي دي ترتیب ته ګوره دا ترتیب ګوره چې تا ته بالکل یادي ښا ماضی مثبت معلوم مضارع مثبت معلوم مصدر اسم فاعل مضارع مثبت معلوم مضارع منفی معلوم ماضی منفی معلوم مضارع منفی معلوم مصدر اسم مفعول جاء ماضی منفی معلوم دا وا ذا ما نصغر ما نصغر نه اوس ګوره ما ته وکړه د چل لګا نه چې بعضی الکان په دې کې په ایمیج کې بیا غلطي کوي چې ما په مضارع باندې په عین کلمه باندې کوم کلمه ویلا کم ټکه مې وې نو بیا به د مضارع معلوم چې څومره سګي دي د معلوم چې څومره سګي دي د معلوم سګي نو بای باندې بس دغه زمو لګم ها دردم ها ما زمو به لګوما لکه ما نصغرین شروع وکنه نو کا جهد معلوم ده جو هم به پر اسقاط باندې پېښ وېما او کا مستقبل منفی معلوم ده جو هم به پر اسقاط باندې پېښ وېما او کا مستقبل معلوم ده ساده معلوم ده جو هم به پر باندې پېښ وېما کا امر معلوم ده جو هم به پر اسقاط باندې پېښ وېما کنه هی معلوم ده جو هم به پر باندې پېښ وېما چې معلوم نو میټه کا بغراتلو نو بای باندې بزده حرکت وېما کوز می کله کسره ویلا لکه یزربو کې ما په اعراب باندې کسره ویلا نو چې د معلوم څومره مسګي دي د مضارع ها نو لکه په مضارع معلوم کې ما یضربو وي جو په امر معلوم کې ما په دې باندې یضرب به مې کسره به ما پنه کې به کسره ما په مستقبل معلوم کې کسره ما په مستقبل منفي معلوم کې به کسره ما کم فتحه مې ولا جو په ټولو کې په فتحه ما په دې پوه شوي ز شابه زر ضروري لا ينصر به ته غلط وکنه به دې سواد ته دغه کوه معلوم ته ګوره او په سواد باندې پېښ وایا لا ينصرن دې ته ګوره معلوم چې په کمی کې لیکل پای باندې پېښ وایا بیا رسنه شروع کا ماشاءالله ها جی ماشاءالله شابه زر لک زر يمصر ولي به لم ينصر لم ينصر لن ينصر الکه په دې سواد باندې پېښ وای کنه دا خبره ته پځې کولنه نه باسه سواد باندې پېښ لا ينصرن لا ينصرن صحیح ہے ماشاءالله لا ينصرن لا ينصرن الامر منه انصر صحیح ہے ماشاءالله لينصرن لينصر لا تنصر وسه بس دا وس د سیده کنه بدی پس خدا نور ګردان یو پس بل پاتې شو هغه حاسبه یحسبو ده دا به ځان دا کوي کنه او یو کرومه ده دا کرومه باب نه ده دا لازمی ده سره لازمی فعل په دوه قسمه ده یو ته ویلېږي لازمی یو ته ویلېږي متعدی لازمی هغه چې په فاعل باندې پوره کیږي مفعول د حاجت نه وي متعدی هغه ته چې په لازم باندې په فاعل باندې نه پوره کیږي بلکې مفعول د هم سوي حاجت وي خاجي بیا دا چې لازم او متعدی به څنګه پیژنم اسانه طریقه ده چې په معنی کې سی ټکی راتلو کنه سی نه ټکی راتلو نه قانون یا نه دا به راتلو کنه نو ته پوه شې چې دا سره متعدی ده پوه شئ ضربه اوس نه مارا نو دا متعدی شو که لازمی شو متعدی شو زوی میں قاما وہ کڑا ہوا نو دا څه شی دی پوه شئ به معنی اوس ګوره دا اسانه دی چې کله لازمی بابي لاغینا د فعل دغه ناراضي مفعول ناراضي چې مفعول ناراضي جو په کوم څه کې چې مفعول یا بدیم ناراضي اسم مفعول دیم ناراضي مجهول څه دیم ناراضي پوه شئ کله به راځي دا چې کله موږ د لازم متعدی کو کله موږ لازم سکو متعدی کو بیا به راځي لازم ته متعدی کې په څو خبرو سره یا به تفعیل ته بوزي جو متعدی شي یا به افعال ته بوزي جو متعدی شي او یا چې دا په حرف جر سره متعدی کیږي پس سره په حرف جر سره نو چې کله په حرف جر ولګي نو دا متعدی شي لکه ذهب معنا دا هو گیا ذهب معنا سره هو گیا یعنی هغه لاړو خو چې کله دا په با سره متعدی شي نو بیا دې معنا हो गया नहीं लगता है ذهب الله بنورهم نو ذهب الله معنا اس خدا دا چې لاړو الله پاک خو چې تو سره دا وای ذهب الله بنورهم نو ته بیا معنا د څه کې چې لاړو الله پاک پرانا ردی کې بو واستل الله پاک پرانا ردی کې نو دا بول
دا بوستل جنن دا متعدی دی لاړو لازمی دی بوستل دا متعدی دی اتل سره په خپل لګي خو بس سړی بلو پوهیږي مې باندې نو په کله چې لازمی بابي نو دینه د مفعول صيغه ناراضي د دینه د مجهول صيغه ناراضي حالت راځي چې کله د متعدی شي متعدی کېدل په مختلف طریقو سره کله کله په با سره د دې وجنه د مجهول په صيغو کې او د اسم مفعول په صيغو کې به سره بابا لګي لکه موږ وایو کروما یکرم کرمن فهو کریم وکریم به یکرم به فذاک مکروم به ما کرم ما کرم ها ما کرم به لم يكرم لم يكرم به بیا اخوا لن يكرم لا يكرم به لا يكرمن لا يكرمن به لا يكرمن لا يكرمن به او بیا الامر منه اكرم لتكرم بك بك ولې وما ځکه چې واحد مذکر حاضر څه کرا کنه ها وسره دې نه ذکر مې د زوریبا نو ګردا زوریبا به زوریبا بهما زوریبا بهم پوه شو دغه په بیا دغه بدلې وبګي او کا پدې ابو صرف کې لګا د به پکې نه لګول ځکه چې واړو په دې باندې پويږي من پويږي نو تاسو خو ځکه سره ولا خو ټول ویلا تقریبا اچھا پکې غټه درجه ویلي پويږي په دې باندې تاسو په دې باندې پوهه کنه نو په دې کې صرف دغه خبر نور پکې نشته د دې نه تاسو څه وکړي چې شپږ د تمام وي کنه او د ثلاثي مزید بابونه کته اوس نه راځي په دغه بورډ باندې لیکل دي دغه نه شروع کړي او زور ولګوي شابه دا ټول بابونه نن وایي د سید بن ختم کړي ټوله زه اوس راځم یو بیا په یو لس بجې باندې ان شاء الله بیا مخکې سیشن شروع کوم